बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زمونږ د نننۍ ورځ ټاپک دی ریسک اسسمنټ. ریسک اسسمنټ ما تاسو ته ویلو چې په هیلث اینډ سیفټي منیجمنټ سیستم کې دا د خطراتو پہچان ته وایي. خطرات کی پہچان ٹھیک شو. ریسک اسسمنٹ ایز پر نیبوش آئی جی سی دا نیبوش آئی جی سی دویم یونٹ دی ته وایي آئی جی 2 یا آئی جی سی 2. تاسو ته ما ویلو چې د دې ټوټل 22 پوینټ سي 22 وانه وته میټ کې ان کیس به دې 22 پوینټونو کې تا یو پوینټ هم پرې خو دو میټ دی نه کوستا ریپورت به ریفر وي سبای ریفر مینز فیل وي صحیح ده. نو د دې چې کومه کرایټیریا دا د 22 پوینټس دي نو 22 وانه پوینټس ته میټ کې نو تاسو سره یو پراپر ریپورت تیار شي تیار شي. په دې ریپورت کې چې کوم دی پارټس دی پارټس پیرانه پارټ چې کوم دی دا اوس موږ پیرانه پارټ پرون موږ لږ ډیسکس کړو خو به یو کس نه راغلی به ورته راکو ها لا په پارټس کې دی پیرانه پارټ چې کوم دی دا پارټ د کمپنی په بیک ګراوند باندې په څه باندې ریسک اسسمنټ ته په هر قسم اورګنایزیشن باندې کولای شي. اورګنایزیشن یا کمپنی مینز په کوم ځای کې چې د دوه نه زیات ورکرز کار کوي دغه ته کمپنی وایي صحیح ده. نو ته په اني کاینډ اف ورک پلیس باندې کولای شي خلک کوشش کوي چې کله دا آی جی سی 2 خلک حل کوي یا یې جوړي نو کوشش کوي چې های هیزردز او های ریسک ایریا وګوري داسې اورګنایزیشن وګوري چې هغه کې خطرات ډېری. نو موږ په کنسټرکشن کمپنۍ باندې شروع کړو ها. نو پیلانه پوینټ بدی کې د اورګنایزیشن نیم اف دی name of the organization کې مونږ لیکلی و چې یاره ارهم کنسټرکشن کمپنی که بده کې ته پرایویټ لیمیټډ ولیکې او که پکې نه لیکې خو چې ولیکې نو پروفیشنل اپروچ شي صحیح ده. نو دا ستا پیرانه پوینټ چې کوم دی دا میټ شو دی ته په دنیا کې په یو ګوټ کې څوک غلط نشي ویلی دا بس یو سپیسیفیک نوم دی یو کمپنی ده. که ته د ارهم په ځای باندې لیکي چې احمد کنسټرکشن کمپنی کته لیکي چې جاګوانان کنسټرکشن کمپنی کته لیکي چې یاره خورم کنسټرکشن کمپنی کته لیکي چې چارډینګو کنسټرکشن کمپنی کته لیکي چې سمسي کنسټرکشن چې څه شی ته لیکي ها خو یو سپیسیفیک نیم خلک سجست کوي ٹھیک شو. دویم نمبر پوینټ کې دی سایت لوکیشن. دا کمپنی ته یاد چې دا په کم ځای کې ده واقعیا په کم ځای باندې نو فار ایگزامپل مونږ لیکو چې تیمرګرا د تیمرګری نه بعد کوم چور ډیسټریکټ ویری ګډ دیر لوور کوما سوري دیر لوور کوما کې پی کې کا فل لیکي چې خیبر پختونخوا عنوان صحیح ده. دا ستاسو سره د سایت لوکیشن راغی سره راغی. بیا ستاسو تھرد نمبر پوینټ کې واړی نمبر اف ورکرز څه ګوره دا یاد کړئ صحیح ده ځان سره نوٹ کړئ یا دا ویډیو بیا ګورم دا کم سیزن چې په دې طریقه باندې تاریخ ما ارهم ولیکو ته ولیکو عبید شاه کنسټرکشن کمپنی نو شیخ د پلیجرزم نه وو ته حسین دا ونه لیکو کنه خپل سیز دی ولیکو دا آیډیا ده صحیح ده. او نمبر اف ورکرز کم دی دا تا ته وایي چې د ورکرز تعداد ولیکا سو ولیکا دا مونږ لیکو یو لارج سایز اورګنایزیشن لیکو نو ورکرز به کې مونږ ولیکو 1200. دا تاسو سره بل دریم پوینټ میټ شو دریم پوینټ څه شو. بیا تاسو نه څلورم نمبر پوینټ غواړي جنرال ډسکرپشن اف دی اورګنایزیشن څه جنرال ډسکرپشن اف دی اورګنایزیشن کې بیسیکلی تاسو نه غواړي درې خبرې ٹھیک شو. general description of the organization په دې کې ستانه بیسیکلی درې خبرې غواړي تا ته وایي چې یاره کله کمپنی سره سروسز افر کوي هغه سروسز دغه سروسز نیم یې ولیکه څه ولیکه یا که څه پروډکټ مینوفیکچر کوي دغه پروډکټ مین پروډکټس نیم یې ولیکه یا خو به سروسز ورکوي یا به پروډکټس جوړوي صحیح ده هغې نوم به یې لیکي. په دویم نمبر باندې دا ستانه غواړي میجر کایند اف اکټیویټیز څه نه غواړي
او په دریم نمبر باندې دا ستانه غواړي شیفت پیټرن یا ورکینګ اورز ها چې یاره دا په 100 غنټو کې په 100 شیفت کې کار کوي. نو بیسیکلی مونږ چې کله جنرال ډسکرپشن اف د ارګنایزیشن نو کو زما دي خبرو ته وکړي دی مونږ دا کمپنی نوم منشن کو چې یاره ارهم کنسټرکشن کمپنی چې کومه ده دا یو ډیره زیاته فیمس او لارج سایز ارګنایزیشن دی په 1990 کې دا په معرض وجود کې راغلی دی. د هغه ټایم نه راواخله د اوس ټایم پورې دا د کنسټرکشن سرویسز ورکوي. د څه سرویسز ورکوي؟ نو ستا سره دا پوینټ میټ شو. اول دی یو دوه درې خوږې خبرې د ارګنایزیشن په باره کې وکړي او بیا دې ډایرکټ د هغې سرویسز ولیکل. بیا به ووایي چې یاره دې کمپنۍ د اوسه پورې په پاسټ دور کې ډېر زیات غټ غټ پروجیکټونه مکمل کړي لکه زمزم شاپینګ مال صحیح شوه، مدر کیر هاسپټل ټیک شوه، ګورنمنټ کالج اف ټیکنالوجي تیمرګره او اوس ریسنټلی په د پریزنټ ټایم کې دا په یو پروجیکټ باندې کار کوي چې دا پروجیکټ نوم دی ازهر میډیکل کالج تیمرګره صحیح شوه. د دې ازهر میډیکل کالج تیمرګري په کنسټرکشن سایټ کې چې کوم میجر کاینډز اف اکټیویټیز دي نو هغه دا دي. اوس یې نه ګوره دې ته مونږ رالو یو دوه خبرې مو وکړې اوس دې ته ډایرکټ رالو میجر کاینډ اف اکټیویټیز ته. د کنسټرکشن په سایټ کې میجر ټایپس اف اکټیویټیز دا ځم چې لیونی کسان پیژني ښه او د هغې خپل سپیسیفیک په انګلیش کې نیم ځي هغه به خامخا تاسو لیکئ. ایکسکیویشن څه شی؟ ایکسکیویشن کیږي، ورک ایټ هایټ کیږي، لوډینګ انلوډینګ کیږي صحیح شوه، پینټینګ کیږي، ویلډینګ کیږي، بل څه کیږي موومنٹ اف پیپل اینڈ ویهیکل کیږي صحیح شوه. پیپل اینڈ کټینګ کیږي، ګرینډینګ کیږي صحیح شوه. دا کاینډز اف بدې کې زیاتر minimum criteria دا چې 15 اکټیویټیز به تر کنسټرکشن سایټ منشن کې د کنسټرکشن ورک په منشن کې ٹھیک شو. نو تا دا ولیکل چې دا میجر کاینډز اف اکټیویټیز دي د کم د څه شي د کنسټرکشن سایټ ها. دینه بعد بیا دا ولیکل چې بده کمپنۍ کې ورکرز ډېر زیات خوشاله دي او اکټیولی کار کوي. ولې چې دا کمپنۍ بده ریسنت پروجیکټ کې په یو شفت کې کار کوي. پس کې کار کوي نو دې لراله دی لا په یو شفت کې چې کار کوي هغه منشن کې چې یاره د سحر د 8 بجو نه AM نه 2 6 4 PM شو. دا تا دا دریوانه پوینټس میټ کړل. دا دریوانه پوینټس دي نو دا مونږ پرونم ډیسکس کړیو نن هم بیا ډیسکس کړ. دا میجر پوینټس دي سلور پوینټس وشوه سو شوه. دا ما چې کومې خبرې وکړې دا بیا په دې ویډیو کې ګورئ نو د دقې نه خپل تفصیل لیکئ ښه. دې کې بیا 5 نمبر پوینټ دی description of the area to be included in risk assessment. دې پوینټ کې تاسو نه غواړي کنه تاسو ته وایي تاسو مونږ ته هغه ایریا منشن کوي هغه ایریا مونږ ته دلته ولیکئ چې په کومه ایریا باندې تاسو د خپل ریسک اسسمنټ کړی. نو په دې کې خلک جواب دا لیکي کنه دا کم میجر کاینډز اف اکټیویټیز چې ته ولیکې کنه د جنرال ډسکرپشن اف د ارګنایزیشن کې هم عقب په داسې جمله کې لیکي چې ریلیونټ راشي. لکه فار ایگزامپل تا برک میجر کاینډز اف اکټیویټیز ولیکل کنه تب به دې جواب کې ولیکي چې یاره مای ریسک اسسمنٹ کورز all the major
مونږ کوم هاسپټل لیکلو کوم کالج هم لیکلو الازهر میډیکل کالج بس چې کوم ته لګي ښا دې جواب کې تا ولیکل ګولا دا دې زما دا ریسک اسسمنت چې کوم دی بدې کې ما کور کړلی ټول هغه میجر اکټیویټیز د سشي د کم پروجیکټ دا ریسنټلی شروع دی الازهر میډیکل کالج نو هغه تا مخکې الریډي منشن کړلی په جنرال ډسکرپشن اف د ارګنایزیشن کې که هغه وسره تاغه شان سپیسیفیک لیکي نو راوړل دلته کې وسره کټولې ولیکه څنګه چې بره لیکل کنه لیکي ام تاغه جمله میډ شو ها په دې پوهیږئ وروره میډ شو ها نو دا داسې لیکل دي پوه شوئ تبا هغوی ته دا شوقی چې ستا د ریسک اسسمنټ او په دې کنسټرکشن سایټ کې کم اکټیویټیز کور کوي کومه ایریا کور کوي ها بل پوینټ بیا دی شپږم نمبر any other relevant information تا ته وایي ته بل څه ریلیونټ وایي چې یاره څه مناسبت څه موافقت لري اوس که ته زما په باره کې ووایې چې یاره د ما سپینه ټوپۍ په سر کړله نه ته زما په باره کې ریلیونټ خبره وکړه ته وایې چې یاره کراکوري یې په سر کړله نه ته غلطه وایې پوهېږئ په دې وروره ریلیونټ بل څه انفارمیشن به د دې کمپنۍ په باره کې ولیکې نو په دې کې جنرالي مونږه دوه درې قسمه خبرې دا مونږ ایډ کوو پهلانۍ پکې دا ده چې ته دا ووایه که نه چې په دې کنسټرکشن کمپنۍ کې مینلی ریسپانسبل پرسن د هیلث اینډ سیفټي څوک دی د هغې ډیزګنیشن منشن کا په دې خبره پوه شوې وروره لکه ته ولیکه چې د هیلث اینډ سیفټي منیجر چې کوم دی هغه مینلی ریسپانسبل دی د هیلث اینډ سیفټي په دې ریسنټ کنسټرکشن پروجیکټ کې ٹھیک شوه که دا دې ولیکو هم صحیح دی او کتا دې سی ولیکو چې دا کمپنی چې کومه ده دا ریسنټلی د ISO نه په 45001 کې سرټیفاید ده دا د هیلث اینډ سیفټي منیجمنٹ سیستم دی نو دا هم صحیح ده ٹھیک شوه که بله څه ریلیونټ خبره ته د دې کمپنۍ په باره کې هم لیکلی شي خو په دې درې واړو کې به یې ولیکې بس چې ته داسې ولیکې چې یاره د هیلث اینډ سیفټي دا منیجر چې کوم دی دا مینلی ریسپانسبل پرسن دی د هیلث اینډ سیفټي لپاره دیټس انف صحیح شوه پوه شوئ به دې اوکے دیټس آل فار ټوډے دا ویډیو اپ